تحیی الموتى مړي څنګه ژوندي کې دای چې مړي ته الله څنګه را ژوندي کې دا ماته راوخه نو الله ورته چې اولم تؤمن چې بلا چې مطمئن شې زم په دې ځای نه کې دې خبره ته وګورئ چې ابراهیم علیه السلام ته څه شک نه و چې الله ته وجرا ارني کیف ته څنګه ژوندي کې مړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کوي نحنو احق بالشک من ابراهیم منګه حقدار یو په شک د ابراهیم نه په شک باندې منګه حقدار یو چې مړی ژوندي ورکه منګ شک نو چې منګ شک نه کوو نو ابراهیم علیہ السلام کو په طریقه اولا شک نه کوي نو لہذا ابراهیم علیہ السلام هم شک نه کړي او نه رسول علیہ السلام پر کې شک کړل په مړی پر ژوندي کولو کې لہذا د دیو شک نه البته مشاهده طلب طمانیت څه لیطمئن قلبی مراد د طمانیت نه سکون د قلب دی چې زړه قابل شي ساکن شي دا حرکت نه په کیفیاتو د احیا دا کیفیات د احیا په کیفیاتو د ژوند کې زړه ته سکون راشي دا مطلب او دا طمانیت دا منافی نه راځي د کې ایمان نه او په د ایمان سره منافی نه دی بعض علما ذکر کوي چې طمانیت علم هغه دی چې شک لا پدې کې څه دخل نه او دا علم ضروری دی چې مخالف دی د علم استدلالی نه چې هغه علم استدلالی حيث يجوز معه ذلك فهغه وخت چې دا شک ور چې حيث يجوز معه ذلك دغه علم ضروری دی مخالف د علم استدلالی نه دا چې د علم استدلالی د دې سره جایز دی چې راشي وس بهر حال اطمینان د قلب دی ته وایي چې د لکه حرکت هغه مشاهده هغه حاصل شي هغه تصور او هغه د زړه حرکت چې دا به څنګه راځوندي کیږي هغه ساکن شي قال ویل ورته الله تعالی فخذ اربعه من الطير ونسيت سلور د مرغانونه سلور د مرغان کم ونیسه یو کارغه پدې کې هرس دی یو تاوس چې پدې کې حسن ډیر دی یو چرګ چې پدې کې اشتها ډیره ده او بل کوتره چې پاغه کې قرار نه یو ځای ته ځي بل ځای ته دا ونیسه پسورهن د سوره ترجمه ما وکړه سواره یسوره سوره په معنا د قطع کې چې قطع کا دی لره دا قطع کا او دا الیک بیا په سورهن پورې متعلق نه دا په خص پورې بیا متعلق یا په سورهن مطلب دا چې تم مایل کرا طلب کا دیو لره خپل ته په ارغ باندې ته لګ لګ کېرا او سرونه د ځان سره وساته دا را طلب دا مطلب ثم جعل بیا وګرځاو په هر غرب د باندې جز ان حصہ ابراهیم علیه السلام چې وټه کول سرونه د ځان سره وساته आवाज به کارګه وکړو د ارغ په ډیره کې نه هغه ازار پاسې د په پیزا کې به هغه ته شکل جوړ شو کارغه به جوړ شو روح به کې الله وارتاو لہذا ابراهیم علیه السلام تبا سر تراغه هغه به ورته سر د کارغه په ځای باندې چک سرویس هغه به تلاړ چې کله به د کارغه سر ورنږدې ک لہذا هغه به پورې ونخ سر پورې ونخ ته وسواب مثل الذين مثالها كسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي هغه مالونه فل فی سبیل الله پلار د الله کې کمثل حبتين پشان د مثال د دانې د انبت چراوټو کوي سبا سنابلا وږي په کل سنبلتين په هر وږي کې مئه تو حبه سلدانی دي په هر وږي کې سلدانی والله تعالی یضاعف دو چند لمن دغه چې شاء او چې اراده الله والله تعالی واسع فراغ د قدرت د الله علیم دی په مخکینی آیاتونو کې لہذا په مخکینی آیاتونو کې دا ذکر شو
چې د مرګ نه وروسته را ژوندې کول دي. نو چې د مرګ نه وروسته کله سړی را ژوندی شي نو د هغې دپاره ذات توخې ته ضرورت دی. الله اوس د آخرت توخه ذکر کوي او د آخرت توخه دا ده چې د الله په لار کې مال ورکړي او د الله په لار کې مال ورکول د دې بدله الله تعالی یو شی په 200 باندې ورکړي. لکه یو وږی دی هغه را وټوکېږي په وږی دی وږي دي او په هر وږي کې 100 دانې نو 200 نه شوي. نو لهذا یو په لار د الله کې 1 درهم ورکول دا په 200 درهم باندې دا مطلب. والله الله تعالی یضاعف د چندې لمن هغه یشاء او چې اراده د الله دا آیات چې کله زیاتې شي نبی علیہ السلام یا رب اے رب زماره امت لپاره نورم زیاتې کی. نو دا آیات نازل شو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. نبی علیہ السلام دا وی چې بیا وی رب زماره امت لپاره زیاتې کی. الله ذکر کوي انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب چې صابرانو تعالی اجر بغیر د حساب ورکړي. دا آیات نازل شوی څنګه دی؟ آیات په شان د عثمان بن عفان عبدالرحمن ابن عوف په دې کې نازل شوی. نبی علیہ السلام چې کله تبوک ته اراده وکړه نو اعلان د چاندې وکړ. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ 4,000 درهم راوړ او 4,000 په خپل کور د پاره کې خو دی. عثمان رضی الله تعالی عنہ چې علی جهاز او په ما باندې تیارواله دا هغه چاره چې څوک سامان تیارې وزي دا هغه سامان په ما شو. حضرت عثمان رضی الله عنہ او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټول سامان راول د رسول کور د رسول الله سلام په مخ کې کېښو. عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل کور نیم سامان راول د رسول الله سلام په مخ کې کېښو. الله دا آیاتونه نازل کړ چې خلک چې مالونه خرج کوي د هغې اجر او ثواب الله څومره ورکوي؟ په 200. نو اجر او ثواب د الله هغه په 200 باندې دی. دا مطلب. اوس اشکال لاله چې په بل حدیث کې راځي الحسنة بعشر امثالها هم راغلی چې د نیکۍ ثواب په 10 چنده باندې دی او دلته په 200 باندې دی. نو دا هغې نه علما جواب کوي او جواب ته رسول علیه السلام کړل. رسول علیه السلام فرمایي من انفق نفقه چا چې خرج کوي او نفقه په زیاتی په لار د الله کې ب700 نو دا هغې سلس ب700 نو دا هغې الله په 200 ورکړي. چا چې یوه نفقه زیاته په لارې د الله کې خرچه کړه نو هغه الله په 200 باندې ورکړي په لارې د الله کې. او ومن انفق چا چې خرڅ کړه په نفس باندې په نفس خپل په اهل خپل باندې وعاد مریضا او د بیمار عیادت یې وکړو او ماذا اذن یا ضرر یې درکړه نو یوه حسنه په دغه کې په 10 چنده باندې ده. او رسول علیه السلام په دغه حدیث کې ذکر کوي چې والصوم جنة او روژه ډال دی چې تر څو پورې ما شلولې دي. روژه ستا پر ډال دی څه تکلیفونه غمونه عذابونه محفوظ دي چې ذکر دي د روژه قدر احترام دې راکړه دا دې ونه شلوله. الذين خلق ينفقون اموالهم چې خرج کوي هغه مالونه خپل فی سبیل الله فلا رضا الله کې ثم لا يتبعون نور پسې کوي هغه ما په هغه څه بسې انفقو چې خرج کړي هغه نور پسې کوي من احسان ولا اذى او نظر
لهم دا اغو دا پارا اجرهم اجر دا اغو دے عند ربهم پنز دا رب دا اغو ولا خوف علیهم نشیر رب دا اغو بندے ولا هم يحزنون او نبه اغو يحزنون غم جنوی دا صدقاتو فضیلت او دا اغو اجر او ثواب ذکر کی البته چې په صدقات ورکې خو احسان پسې نه ورپسې کې احسان جتلای پې نه کې ولا اذن او نو ورته ضرر رسول داري چې راغه ته وې مال خدمت کوه ما صدقه درکړله مال دا کار کوه مال دا کوه ضرر دار چې یاره ته دا شاله صدقه ورکې او هغه چاته وې چې هغه سړی په دې خفه کېږي چې د مال حال نه خبر شي دا هغه ته ضرر قول معروف وینا خو ومغفرة او بخنه خیر غرد من صدقه د صدقه نه يتبعها اذى چې ورپسې کې باغې بشي ضرر والله الله تعالی غنی غنی دی حلیم صابر دی الله غنی حلیم صابر یا ایها الذين امنوا ایمان ولو لا تبطلوا صدقاتكم تاسو مبادله صدقات بل بالمن په احسان جتلای سرا والاذى او بضرر سرا کلذی پشان دغه چا ينفق ماله چې خرج کوي هغه مال خوري الناس د پاره د ریا د خلکو ولا يؤمن بالله ایمان نه راوړي هغه په الله والیوم الاخر او په ورځ الاخره چې اخره نه ده فمثله مثال هغه کمثل صفوان فشال مثال د غټي ده علیه بره غټ باندې ترابن خاوردا فاصابه وابل ورسیږي هغه غټه تا وابل باران فترکو نفریدی هغه غټه لرا هغه باراد هغه غټه لرا سلدن خالی لا يقدرون نقدري هغه على شيء بجشبان مما دغنا کسبو چې کسب کړو والله الله تعالی لا يهدي القوم الكافرين هدایت نه کوي الله تعالی قوم ته قوم الكافرين چې کافران دي مخکې آیاتونه کې صدقات ذکر شو وس الله هغه صدقه هغه اشیاء ذکر کوي چې هغه صدقه باطل کوي او هغه دا چې په کومه صدقه پسې احسان جتلای او ضرر رسولو دا هغه صدقه الله نه قبلې باطل شو دا هي صدقه ته مخکې دا ورکړه په صحیح نیت باندې ورسته پسې احسان جتلای کې ضرر کې نو کې دې چې هغه صدقه الله قبول کړی وي خدا من او از احسان جتلای او ازا چې پسې ورسته ورپسې شو دا هغه ثواب هغه اجر عظیم هغه ختم او کومه صدقه چې څوک ورکوي نو او په هغه پسې ورسته احسان جتلای ضرر ورپسې کولی هغه صدقه په اول نه الله نه قبلوي او مثال الله ذکر کړل او مثال دې ذکر کړل چې یو غټه ده په هغه باندې خاور ده باران وشو هغه غټه صفا شو دغه شانتا صدقات ورکه تا ته څلګه پیدا رااله خو چې احسان جتلای او ضرر دې پسې ورپسې کو هغه صدقه بالکل محو شو ختم شو لکه هغه غټه باندې چې څلګ دغه خاور او باران ته وشو غټه صفا پاتې اوس دلته هغه اسباب ذکر شو چې د هغه صدقه نه قبلېږي یو د هغه د من او آزاد رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمای ثلاثه درې خلق دی لا یکلمهم الله الله ولدی څه خبرې ونه کی پر ورځ قیامت او نه به الله وګوري هغه ته ولا یزکیم او نه پاکي الله غلره او دا غره پر عذاب دی علیم درناک دا غره پر عذاب درناک المنانو یو داغونا المنانو احسان جتلای کون کړي په هغه څه چې ورکي والمسبلو ازاره هغه سړی د چراغ کودون کړي صادر پس مکه باندې پیسې راکړي والمنفق خرج کون کړي مبيع خپل په قسم دروغجن باندې دروغ باندې قسم وځي ما د مبيع خرج دا شی زما خرج رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی لا يدخل الجنه جنت نه داخليږي اخون چې د مور او فلار نه پرمانه ولا منان نه هغه سره چې احسان جتلای کوي
کارونه کې د احسان جتلایي لپاره. ولا مدمنو خمر او نه داخليږي جنت نه هغه همیشه شراب. ولا مکذب بقدر او نه هغه سره چې تقدیر دغه تکذیب کوي داخله جنت ته نه داخلي. ومثل الذين مثال الله کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي هغه مالونه خپل ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب د رضا د الله وتثبيتا او د پاره د پختګي چې پخته شي نفسونه د دې په څه باندې پخته شي په ایمان باندې. کمثل جنتین پشان د مثال یو باغ دی بربوتین په اوچت ځمکه باندې اصحابها وابل اصحابها چې رسېدلې هغه باغ ته وابل باران فآتت نورات لکړي هغه باغ وکولها په میوه خپل سره ضعفین دوچن فإن لم يصبها کچرته ونه رسېږي هغه باغ ته وابل باران فطل نو شبنم ورته رسي پرخه ورته رسي. والله الله تعالی پاک عمل کوي بصیر لیدون کړي. ومثل الذين مثال چې خرج کوي مالونه خپل مخکې به هغه مثال ذکر شو چې دا هغه صدقات نه قبلي اوس هغه صدقات ذکر کوي چې هغه قبلي هغه سردار چې د رضا د الله را پاري. وتثبيتا من انفسهم تثبیت وتثبیتا د پاره د پختګي من انفسهم د افسرهم چې دا صدقه د جماعت د نفس په ایمان باندې مضبوط شي د دې لپاره. یا تثبیتا پنځ د تثبیت د پختګي چې پخته شي پنځ د مؤمنانو دا خبره پخته شي چې دا سړی صادق الایمان دی چې مؤمنان زکات صدقات د دې لپاره ورکوي چې پنځ د مؤمنانو دا خبره ثابت شي چې دا سړی خالص صادق الایمان دی مخلص دی په دې ایمان. وتثبیتا من انفسهم د پاره د تطویل د پاره توتین چې زه ورکوي نفسونو خپل لره په طاعت د الله صدقات د دې ورکوي چې خپل نفس زه ورکوي چې د په طاعت د الله کې مستعمل شي. تثبیت په معنا د یقین راغل دی. تثبیتا من انفسهم د پاره د طلب د ثواب د نفسونو خپل چې ثواب طلب کوي کار د کوي د پاره د ثواب د طلب د ثواب چې الله مال ثواب په اخلاص سره. آیا ود احدکم اخوخی یوسسنا ان تكون له جنة چې ویراغه پاره باغ من نخیل د کجرونا و اعناب د انګورنا تجری چې بهيږي من تحته الاند راغنا الانهار ولي له دغه پاره پیا پرې کې من کل ثمرات د هر قسم میونه دي چې راغره پاره پرې باغ کې هر قسم میوه. واصحابه الكبر او رسد لاغتا الكبر بډاتوب وله دغه لپاره ذریه الاولاد ضعفاء فاصابها نو ورسیږي هغه باغتا اعصارن اباغ ته ورسیږي اعصار بړبړقای فيه چې په دغه بړبړقای کې نارن اوري پهترقت نو وسیزي هغه اور هغه باغ. كذلكم دارنګ يبين الله بيان الله تعالی تاسو ته الآيات آیاتنا لعلكم شاید تاسو تتفکرون چې تاسو فکر وکړئ. آیات مطلب دا دی یو سړی دغه باغ دی د کجورو یا د انګور اوس دې سړی ته بوډاتوب ورسېد اولاد یې وړوکی دی بچي وړي د الله له طرف نه یو هوا سخت رااله چې په هغې کې اور او هغه باغ یې وله وسېد نو دا سړی په خالي میدان پاتې شه که پاتې نه شه هېڅ ذریعه د کسب د معاش نشته. دارنګې ده چې په کومه صدقه پسې ته زکات په کومه صدقه پسې ته احسان ورپسې کې احسان جتلای ضرر ورپسې کې نو د ورځې په قیامت باندې به ته محتاج دغه صدقې ته ځکه چې ته به عاجزه شوې هلته کې په آخرت کې خو بیا کسب نشته چې ته مال ته نیکۍ کسب کې هلته به محتاج او هغه صدقات به په دنیا کې کړي هغه به قبول نشي حیران به پاتې دا مطلب
د دې آیات تر تفسیر د عمر رضی الله تعالی عنہ د صحابه ته وی فيما ترون هذه الايه تاسو د آیات پس کینی صحابه ویل چې الله عالم الله پی عمر رضی الله تعالی عنہ غصه شو چې الله پی د دې څه مطلب دی یا دسی وای چې موږ پیګو یا دسی وای چې موږ پی پیو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې د آیات مطلب دا چې یو سړی دی غنی دی عمل کې فتعد الله غنی سړی فتعد الله عمل مالونه ورک والله د نیکه کارونه ول بیا الله تعالی په دغه سړی باندې شیطان مسلط ګناهونه په وکړه حتی چې مخکینی اعمال ولا ختم دغه مثال دی یو سړی دی دغه کجوري دي انګور دي هر کس میوه په باغ کې پکې او دې ته بوډاتوب ورسي بوډاتوب مطلب دا دی چې د اخره دی عمر او دا بیا اولاد یې ضعیف او دې ته ورسیږي اعصار یو هوا تیزه چې باغې کې اوري نو لهدا هغه هوا تیزه چې باغې کې اوري هغه شری چې دا د کوپر کار کوي د بيدیني شیطان په مسلط شوی دی مخکې ولا باغونه هغه باغ ولا او هغه باغ ته په بوډاتوب په وخت کې دا محتاج و لهدا اور پر هغه باغ ولا وسیل نو دا مثال د دې چې یو سړی هغه اعمال صالحه تر بوډاتوب په وخت کې محتاج دی اعمال صالح په ځوانۍ کې کیږي ورسته خو بیا نشي کولای او دبن شیطان مسلط شو کوم اعمال چې کړي هغه ولا ختم یا ایها الذين امنوا او ګوره وله واصحابه الكبر وسد بوډاتوب رسول الله السلام بداویل اللهم اجعل اوسع رزقك علي عندك كبر سني وانقضاء عمري الا زما زیات رزق په هغه وخت کې وګرځي چې زه بوډا شم او زما عمر ختمي لکه چې سړی بوډا شي عمر یې ختمي په هغه وخت کې د مزدوري څه خو نشي کول نو په دغه وخت کې به د دنیا ته محتاج وي نو رسول الله السلام به دا دعا کوله چې الله بوډاتوب په وخت زما رزق پراخه وګرځي چې کله زه مړ کېږم او کوم زمانه کې بوډاتوب په ما باندې راځي انقضاء عمر زما په هغه ټیم کې زما رزق پراخه وګرځي یا ایها الذين امنوا ایمان ولو انفقوا خرج کوي تاسو من طیبات ما د پاکه غنا کسبتم چې تاسو کسب کړیو پاکم کسب کړلی خرج کوي ومما وداغنا اخرجنا لكم جرا خرجتلو منګه تاسو را پارا من الارض رزمکنا رزمکنا سره استل دي هغه خرج کوي هغه نه پاکه ور کوي ولا تيمموا الخبيثات تاسو مقص کوي الخبيث خبيث من هدي خبيثنا تنبقون تاسو خرج کوي ولستمون تاسو باخذه اغستون کی دي خبيث لرا الا مگر ان تغمزو فيه مگر دا چې تاسو چشمو شي وغي بلې کې وعلموا پوشي ان الله بشکل تعالی غني دی حمید صفات کړی شوی دی یا ایها الذين امنوا انفقوا آیاتونه فنفقات فی سبیل الله په دې باندې ترغیب ده چې د الله په لار کې صدقات ورکوي او دا صدقات چې د الله په لار کې ورکوي د دې ډېر لوی اجر دی الصدقه رد البلاء رسول الله السلام ذکر کوي چې صدقه رد البلاء په یو حدیث کې راځي چې رسول الله السلام فرمایي د غضب د رب صدقه زایل کوي صدقه په یو حدیث کې راځي چې مرګ ناکاره صدقه زایل کوي الله جل شانه چې کله دا غرونه پیدا کړ نو الله جل شانه ته پرشتو ویل چې الله د دې غرونو نه لوی مخلوق بل شته او د دې نه اوچت بل شی شته الله ورته ویل چې او اغا وسپنه را لکه چې وسپنه غره ته ونیسي ختم فرشته الله ته ویل چې الله د دې وسپنه نه څه شي د دې وسپنه د دې وسپنه
قوي شی بل څه شی دی لہذا هغه ته وویلی شو چې هغه اور دی ځکه چې اور دغه ته ورواړتی اوس ته اور ته ورواړتی اوس بیا چې د اور نه مضبوط څه شی دی قوي ویل چې اوبه دي اوبه پرې واړتی ویل چې د اوبو نه قوي څه شی دی مضبوط ویل چې هوا ده چې هوا پرې راشي بیا و چې د هوا نه قوي او مضبوط شی دی الله تعالی ویل چې هوا نه مضبوط شی صدقه د سړي ده چې صدقه ورکړي لہذا د ټولو اشیاو نه قوي شی هغه صدقه ورکړله چې دا صدقه چې په پټه باندې ورکړي ښی لاس یې ورکوي ګس لاس یې نه صدقه انفقو امر کړلی الله ومما او د هغه نه خرج کوئ چې اخرجنا موږ راایستلي ستاسو لپاره د ځمکې نه د ځمکې نه موږ سره ایستلي فصلونه د فصلونو نه صدقې ورکوئ د فصل نه صدقه ورکول څه شی دی زکات یې ورکوئ ومما اخرجنا او کلمه د ما تاسو ته معلومه نه په کلام د عربی کې کلمه د ما د پاره د عموم راځي مما هر هغه شی چې د ځمکې نه راووته د هغې نه صدقه ورکوئ که لږ دی او که ډېر دی زکات دې ورکوئ نو دې آیات هغه حدیث چې لیس فیما دون خمسة اوسق صدقه چې په 5 وسقو نه کم دانې شوي په هغې کې زکات نشته دې آیات د هغه آیات حدیث مطلب دا شو چې د 5 وسقو نه کم په هغې کې به صدقه حکومت ته نه ورکوي ځکه چې پخوانه دور کې خو صدقات حکومت ته ورکول نو مما د هغه نه چې موږ راایستلي ستاسو په ځمکې نه انفقو د هغې نه خرڅ کوئ ولا تیمموا الخبیث منه تاسو مه خرڅ کوئ خبیث ته دین په مسجد نبوي کې خو اهل صفه اهل صفه والا دا به په مسجد نبوي کې اوسېده غربا فقراو خلکو به چې کجورې وشوې نو هغه به یې کجورې راوړې و هغه کجورې به یې ځوړندې کړې لهذا اهل صفه والا به ورتلې هغه به وهلې او را رجولې به وخوړې به بعضې خلکو دا کار وکړو چې کومې خبیث کجورې به وي ردي به وي هغه به یې راوړې ځوړندې به الله دا آیاتونه نازل کړ چې تاسو مه قصد کوئ خبیث د دې نه خبیث مه ورکوئ ورکوئ ښه شی ورکوئ د الله په لار الشیطان شیطان یعیدکم الفقر وعده کوي ستاسو د فقر ویامرکم او امر کوي تاسو ته بالفحشاء په بېحیایۍ سره والله تعالی یعیدکم وعده کوي الله تعالی ستاسو ته مغفرة منه د مغفرت د طرفه فضلنا وفضل د فضل والله الله تعالی واسع فراخ د قدرت د الله علیم علیم دی په مخکینی آیاتونو کې نفقه ذکر شو په دې آیات کې په نفقاتو په ورکولو باندې ترغیب دی چې د شیطان خبره ما اورئ الله ما وعده کوي د مغفرت او د فضل لهذا د الله په خبره باندې عمل وکړئ او د الله خبره منئ ځکه چې الله ستاسو وعده کوي وعده کوي د بخښنې د خپل طرف نه د فضل نو د الله د بخښنې او د فضل وعده کړله ستاسو نو د الله خبره منئ او صدقات ورکوئ ترغیب دی په صدقات باندې یؤتی الحکمت الله تعالی ورکوي حکمت هغه چاته یشاء چې اراده د الله ومن او هغه څوک یؤتی الحکمت چې ورکړل شي هغه ته حکمت فقط په تحقیق سره اوتي ورکړل شوی دی هغه ته خیرا کثیرا خیر ډېر وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت نه قبلوي مگر خاوندان د عقلونو یؤتی الحکمت ورکه الله تعالی حکمت هغه چاته یشاء چې خوښي حکمت څه ته وایي حکمت تفکر دی په امر د الله کې حکمت اتباع د الله حکم او د رسول حکم منودل دیتا حکمت حکمت نبوت ته حکمت معرفت د قرآن دی
حکمت فقر په قرآن کې اصابت ته رسیدل دی حق ته په قول او په عمل. حکمت ورای ته وي تقوا ته. فقد اوتی ورکه شی خیر خیر کثیر وما یذکر نصیحت نه قبل الا اولو الالباب مگر خواندان داخل. په مخکینی آیات کې دو وعدې ذکر شوی، یو د طرفه د شیطان نه وه چې وعده د فقر کوي، بله وعده د طرفه د الله نه ده چې مغفرت او فضل دی. اوس د دغه دوانو وعدو جداوالی کوي د سبب نه. نو دلته اسباب پیدا ذکر کړي او هغه اسباب داري چې الله وعده کوي د مغفرت او د فضل. هغه د الله تاسو له حکمت درکړلی، پوهې درکړله، تاسو له معرفت و قرآن کې درکړی دی. نو دغه کار چې الله کړی دی نو لہذا دا کارونه او دا امور الله کوي. نو که تاسو صدقات ورکوئ نو تاسو له به اجر او ثواب الله درکوي لکه څنګه چې تاسو له حکمت درکړل. دا وما انفقتم هغه چې خرج کوئ تاسو من نفقة د څه نفقې نه او نظرتم یا تاسو نظر کوئ من نظر د څه نظر نه فإن الله بېشک الله تعالی یعلمه پېژني هغې لره وما نشته لپاره ظالمانو من انصار څه مددګار. ان تبدو الصدقات که چرته تاسو ظاهروئ صدقات فنعما نو ښه دی، فنعما ښه دی. ما هغه فنعما ښه دی او د ما تمیز هي دغه صدقه د دغې صدقې اظهار ښه دی. فنعما ابداؤها دی، ابدا مقدم دی. وان تخفوها که چرته تاسو پټوئ د صدقاتو لره وإن تاسو پټوئ د لره وتؤتوها الفقراء او تاسو ورکوئ د لره الفقراء فقیرانو ته نو فهو دغه خیر لکم غوره دی ستاسو لپاره ویکفر عنکم او پټوي الله تعالی ستاسو نه من سیئاتکم د ګناهونو ستاسو نه والله الله تعالی په هغه څه باندې تاسو عمل کوئ خبیر خبردار دی. په دې ځای کې د صدقاتو دوه قسمه دي. د ورکولو طریقه ذکر شو او د صدقاتو بیان را روان دی. د صدقاتو د ورکولو یوه طریقه دا ده چې په ښکاره باندې ورکړي، دا هم ښه ده. او که تاسو یې پټوئ او یوازې او فقراو له ورکوئ دا هم غوره ده. ابوذر غفار رضی الله تعالی عنه وایي چې یا رسول الله ایو صدقه افضل، چې ای رسول الله کومه صدقه افضل ده؟ رسول علیه السلام ورته وایي صدقه سر الی فقیر، چې صدقه په پټه باندې فقیر ته ورکړي دا افضل ده. طبرانی یو حدیث ذکر کړی دی، رسول علیه السلام فرمایي ان صدقه السر بشک صدقه په پټه تطفئ مړه کوي غضب الرب، غضب درب، غضب درب مړ کوي په پټه صدقه ونور. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ده صدقه السر په تطوع صدقه په پټه ورکول نپلی د دې فضیلت ده په هغه صدقه چې په ښکاره ورکې 70 ضعفا او یا ضعف او یا ضعف په فضیلت. و صدقه الفریضه او صدقه فرضیه په ښکاره باندې ورکول افضل. په 15 ضعف باندې ته صدقه عبد الله ابن عباس ورته وایي چې په صدقه فرضیه په ښکاره ورکړي. وان تخفوها که چرته تاسو پټوئ دا صدقات وتؤتوها الفقراء او تاسو ورکوئ د فقراو ته نو دا غوره دي ستاسو لپاره. د دې نه معلومه شو چې صدقه او زکات راخلي یو تن ته ورکې الفقراء ذکر کړي هم جایز ده. زکات دی یو فقیر له ورکه امر جایز، دا مذهب د احناف. لیس علیکا نشته پتا باندې اے نبی هداهم هدایت دلی خلقو ولکن الله لکن الله تعالی یهدی هدایت کوي من هغه چاته یشاء او چې اراده د الله
وما تنفقوا من خیر او هغه چې تاسو خرج کوئ من خیر د څه خیر نه فلانفسکم د لپاره د نفسونو ستاسو دي وما تنفقون او تاسو نه خرج کوئ الا مگر ابتغاء وجه الله مگر د پاره د طلب وجه الا مگر د پاره د طلب د رضا د الله وما تنفقوا من خیر او وجه تاسو نفقه کوي من خیر د څه خیر نه یوفى الیکم پورا بدر کول شي تاسو ته اجر ده وانتم لا تظلمون او حال لري چې په تاسو باندې لا تظلمون ظلم نشي کولای ليس عليك هدى د دې آیات د مخکینی آیاتونو سره مناسبت ته وګورئ په مخکینی آیاتونو کې اقسام د خلقو ذکر شو هغه اقسام دادي چې بعضی ریا کوي بعض احسان جتلائی کوي بعض د شیطان اتباع کوي بعض صدقات ورکی په هغه باندې ضرر رسي نو د رسول علیه الصلاۃ والسلام په ځل کې با په تبعیت کې با د دین لکسیکل راته چې خلک هغه به دعوت ورکاو خلکو به ایمان نه راوړي نو الله جل شانه دا آیات نازل کو چې لیس علیک نشته پتا باندې اے نبی هدایت دی لہذا چې څوک احسان جتلایي د پاره صدقه ور کوي څوک اتباع د شیطان کوي څوک چاته ضرر رسي په صدقاتو کې پتا باندې هدایت دی نشته لہذا هدایت کار دا الله ر ستا کار خلکو ته دعوت رسول دي دا ستا کار په دې طریقه مناسبت راغی بعض علما ذکر کوي چې د دې مناسبت داره چې مشرک صحابه وبا د رسول علیه السلام نه تاسو کو چې من خپل مشرکان رشتہ دار دي هغه له نفلی صدقه ورکو نو رسول علیه السلام هغه منې کړ چې می ورکوي او د دې لپاره منې کړیو چې دیو محتاج شي ایمان راوړو ته ایمان راوړي الله دا آیات نازل کړ او الله وی چې نشته پتا باندې اے نبی هدایت ستا په لاس کې نه هدایت په لاس د الله کې دی او تاسو اے مؤمنانو د کافرانو له صدقات نافله ورکوي لیکن الله تعالی هدایت کوي هغه چاته یشاء او چې خوښي دا الله خوښي هغه هدایت کوي وما تنفقون دا خبر دی په معنا د نهي ده نه پیله په معنا د نهي چې مخرج کوي تاسو مگر د پاره د رضا د الله للفقراء الذين احصروا في سبيل الله للفقراء صدقات للفقراء لفرد فقراء دي الذين فقراء احصروا چې من شو او في سبيل الله فلا رضا الله کې لا يستطيعون ضربا في الارض طاقت نظر او ضربا دتللو في الارض بس مګه کې يحسبهم الجاهل ګمان کې باغو باندې جاهل اغنياء من التعفف د پاک دامنې د سوالنا تعرفهم تفجن غدرا بسيماهم فعلى مود غسرا لا يسألون الناس سؤال لغي أغود خلقنا إلها باب مبالغة سرا وما تنفقوا من خيرنا أو أجي تأسون بقوي دس خيرنا بشك الله تعالى به بدي بندي عليم ده آياتنا تقول فمخكني آياتنا كده صدقات و دور كولو فضيلت ذكر دا هغه مقام ذکر اوس په دې آیات کې د صدقات ورکولو مستحق ذکر کی چې صدقات انفاق دا د پاره د هغه خلکو د احصروا فی سبیل الله چې په لارې د الله کې بند شي او هغه څوک چې په لارې د الله کې باندې چې په مکه مکرمه کې مسلمانان دي
هغه دا مهاجرین دي چې هجرت یې کړی دی په لارې د الله کې باندې دا طاقت نه لري د تللو په ځمکه کې تللی نشي چې اوس دیو که فرض کړه د صدق مزدورۍ دپاره ځي نو لهذا د دیو نه هغه دین اسلام شریعت هغه ته پاتې کېږي او دیو سوال هم نه کوي جاهل به دیو باندې ګمان کوي اغنیا چې دا غنیان دي من التعفف د پاک دامنۍ نه دا غنیان دي او هغه هم دغه صحابه مهاجرینو اهل صفه والا دا کسان لا يسألون الناس الها لها بلستن ته وي بلستن په سړی پورې نښتي نو سوال نه کوي دیو د خلکو نه الها په پنښتلو په مبالغه سره سوال نه کوي او دا نه به متوجه ده سوال ته چې بالکل سوال نه کوي او سوال خو قبیح شی دی ښه شی هم نه دی رسول علیه السلام ته یو صحابي راغی د هغه نه سوال کا رسول علیه السلام هغه ته ویل چې ستاسو څه شته ویل چې څه پیالې څه شی وه چې دارې هغه خرڅه کړه رسول علیه السلام ورته ویل چې دا یو درهم واخله کورلا او د بل درهم باندې تبرګې واغیست رسول علیه السلام ولا په خپل لاس باندې په هغې کې لاس کې ورته او ویل چې ځه دومره مودلې تازه ویننه هغه به ته لرګي به راوړه خرڅول دی خو رسول علیه السلام هغه د سوال نه مني که چې سوال مه کوه نو لا یستطیعون چې طاقت او دا علما ذکر کوي هغه خلک اوس چې بند کړی شوي دي په لارې د الله کې په لار د الله کې څوک بندي غازیان دي دا د الله کې بندي حج ته روانې نه پکه ورڅه ختمه شوه په لار د الله کې بند شو چې بند شو په لار د الله کې علما ذکر کوي دا اسلامي مدارس او طلبا دي دا په لارې د الله کې بند کړی شوي دي ځکه چې اوس پرګه دا مزدوري کوي مزدورۍ لځي نو لہذا د دیو نه علم پوت کیږي علم ته رسول علیه السلام ذکر کوي لیس المسکین نر مسکین هغه سړی چې خلک ولا یوه کجوره او دوه کجورې ورکوي یوه لقمه او دوه لقمه ورکوي لیکن مسکین هغه دی الذي هغه دی لا یجدو غنا چې غنا نه مومي یغنیه چې د لره غني او خلق په دې باندې خبر نه وي چې صدقه وکړي په هغه باندې ولا يسأل الناس شیئا د خلکو نه سوال هم د څه شي نه کوي رسول علیه السلام ذکر کوي چې مسکین دغه نو لهذا مسکین دغه سړی وما تنفقوا من خير فإن الله به تعرفهم تبجن على موسى دا هو علامي ولګي فقر علامي الذين خلق ينفقون چرچ کوي اموالهم مالون خپل بالليل پشپا کې والنهار او پورس کې سرن په پټ باندې او علانیه په ښکار باندې فلهم دا غره فرا اجرهم اجر دا غو دي عند ربهم باندې ضرب دا غو ولا خوف عليهم نشته رفعوا باندې ولا هم يحزنون او نبهغوا يحزنون غم جنوي او دا صدقات چې د شپې او د ورځې ورکول دا به علي رضی الله ورکول علي رضی الله تعالی یو پیر یو درهم راواغست په شپه کې ورک په ورځ کې ورک یو درهم د شپې ورک یو درهم په پټه باندې ورک بل درهم په ښکاره باندې ورک الله دا آیات نازل الذين خلق يأكلون الربا چخرياغو الربا سود لا يقومون نبا پاسیاغو الا مگر کما لکه سرنگی يقوم الذي پاسیاغ سره يتخبطه الشيطان چې بد حواسه کړي اغلر شیطان من المس دمسکه ولنا
ذالک دا په دی وجه بانهم بشک هغو قالو ویلو هغو انما البيع بشک بيع مثل الربا په مثل ربا دا واحل الله البيع وحلال کړی دا الله تعالی البيع بيع وحرم الربا حرام کړل الله تعالی الربا سود. فمن فسق سوق جاءه چراغه دا موعظه موعظه من ربه درب داغنا فانتهى ومن شو فلو دا هغه پارا ما هغه سره سلفا چې مخکې کړی و امره امر داغه الى الله الله تعالی ومن عاد وغسو شرع وګرځید فاولای سود فاولای کدا خلق اصحاب النار خواندان د ور دی او مغو بیا پر اور کې با خالدون همیشه. په دې ځګینه کې دی حدیث آیات وګورئ. په مخکینی آیاتونو کې صدقات تو فضیلت ذکر شو او د صدقات ورکولو ترغیب ذکر شو. اوس په دې ځګینه کې د صدقه خو به ورکې د مال حاصلول په دوه طریقې دي، یو په طریقه حرامه بل په طریقه د حلال. په دې آیاتونو کې الله تعالی د مال هغه حاصلولو طریقه حرامه هغه ذکر کوي چې دا طریقه د مال حرامه او هغه د مال حاصلولو طریقه حرامه هغه ربا سود دی چې په سود باندې مال حاصل دی. نو له دغه نه که صدقه ورکې نه قبلیږي. الله جل شانه چې قبلی طیبات پاک قبلی، حرام شی الله نه قبلی چې حرام شی ورکړي. نو په دې ځای کې د سود قباحت او مذمت ذکر کوي چې دا د مال له زیاتېدلو یوه ذریعه ده او ان شاء الله تعالی په دې سود باندې به په خپل ځای کې موږ بحث وکړو. رسول الله فرمایي چې دا سړی چې سود کوي دا به نه پاسي په ورځ د قیامت مګر داسې پاسي لکه چې شیطان به د حواسه کړی. مس جنون ته وایي دا شیطان چې څوک مسه کي نو هغې لیونی کوي. شیطان چې څوک مسه کي نو د ده هغه اخلاق د انسان په هغه اخلاقو کې اعضاو کې فساد راشي، یو لیونی شي. او اتباو چې کومه خبره ذکر کړله چېرې لیونتوب پیدا کېږي دا د مرة السودا نه پیدا کېږي چې په انسان کې سودایي توب راشي او د ده بلغم دی هغه زیات شي، تور بلغم دی دا زیات شي، صفرا د ده زیاته شي، نو د دې نه لیونتوب پیدا هغه د دې څه معنی پېژنې لکه چې شیطان څوک مسه کي نو د هغه صفرا زیاته شي، د لیونی شي. بعض علما ذکر کوي چې دا شیطان چې څوک مسه کوي نو دا په مسه حقیقي باندې نه ده چې شیطان څوک حقیقي مسه کوي، ځکه چې الله تعالی ویلي وما کان لی علیکم من سلطان، چې شیطان وایي چې نشته ما دپاره په تاسو غلبه، نو چې غلبه نشته نو شیطان څوک نه مسه کوي. بلکې دا جمله چې ویلې ده نو دا جمله چې د عربو د زعم او د ګمان موافقې ویلې ده. د عربو ګمان دا او چې لیونتوب بهوشي دا د دې نه پیدا کېږي چې شیطان څوک مسه کي، نو چې شیطان څوک مسه کي نو د دې نه لیونتوب او د دې نه بېوقوفي حاصلي، د دې نه صرع دا بیماري حاصلي. نو دا صرع او دا چې حاصلېږي نو دا د مسې د شیطان ده، دا مسله. خو په هر حال شیطان یو څوک مسه کول، شیطان خو د انسان په جسم کې حرکت کوي، شیطان په یو انسان باندې راتلل دا خو
واقع دي څه محال نه دي. او د دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام ذکر کوي کفو صبیانکم اول العشاء، تاسو من کوي واړه خپل په اول د عشاء کې، د اول د ماښام په ټیم کې واړه خپل منې کوي، ځکه چې دا وخت د انتشار د شیاطین دی، په دا وخت کې شیطانان راوځي، واړه منې کوي چې شیطان ورته ضرر ورسوي. دا وخت د انتشار د شیاطینو دی. ومن عاد او هغه څوک چې راوګرځېده سود ته فاولئک دغه خلک اصحاب النار خاوندان د اور دي، هم دوی بیا په دې کې به خالدون همیشه وي. د دې حدیث د آیات د معلومه دا شو چې څوک سود ته راوګرځېد دا کافر شو، پوره که اصحاب النار هم بیا خالدون. علما د هغې نه جواب کوي چې ومن عاد هغه څوک چې سود ته راوګرځېد په هل سره د ربا حرمت راغی او د هغې نه وروسته دا سود کوي نو دا او حلال یې ګڼي، نو دا سړی اصحاب النار دی بیا خالدون. یا په دې جمله کې تغلیظ او تشدید دی، د سود زیات قباحت یې ذکر کړل. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یأتی علی الناس زمان رابش بخلقو باندې داسې زمانه چې باقی بنی یو تن الا آکل الربا مگر خوړونکی د سود. ومن لم یاکل هغه څوک چې نه خوري سود لره نو برسي هغه ته غبار د سود. او په یو حدیث کې رسول علیه السلام فرمایي لدرهم ربا یو درهم د سودو سخت دی په نزد الله د 14 زناګانو نه. یو درهم د سود د 14 زناګانو نه. رسول علیه السلام په یو حدیث کې ذکر کوي الربا ربا 99 بابا یو کم سل بابا ادنا د دې داره کاتیان الرجل بامه لکه چې سړی د خپل مور سره زنا کوي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی یو حدیث ذکر کوي چې نبی علیه السلام لعنت لګلې ده په خوړونکي د ربا باندې. یمحق الله الربا محوک الله تعالی الربا سود وجر بالصدقات او زیات الله تعالی صدقات والله تعالی لا يحب نخوخی كل کفار هر کافر اسیم گناهگار الله نخوخی كل کفار هر کافر اسیم. یمحق الربا ما ربا الله زیاتی ربا کډیر د سود مال ډیر زیات شي الله یې کموي. رسول علیہ السلام ذکر کوي وان الربا او ربا وان کثر اگر که زیات شي فعاقبت د دې تسویرو ګرځي الی قلن قلت. ان الذين بشكا خلق امنوا چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او عمل کړل صالحه او اقاموا الصلاه او اقامت یغره مانځه او اتو زکات او ورکه زکات لهم داغه پر اجر او اجزا غو دي عند ربهم من ضرب داغو ولا خوف عليهم نبير فاغو بندي ولا هم يحزنون او نباغو يحزنون غم جنوي. ان الذين امنوا بشكا خلق چې ایمان راوړل وعملوا الصالحات واغو عمل صالح کړل. مخکې هغه خلق ذکر شو چې هغه سود کوي نه دا هغه د پاره تخویب ذکر شو چې او په اولئک اصحاب النار. اوس د مؤمنانو د پاره الله د بشارت ذکر کوي او د تخویب نو ورستا په قرآن ترغیبی نو ایمان ته رغبت دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولاو اتقوا الله ویرغی تاسو د الله نه وذروا پرېږدئ ما بقي هغه چې باقي دی من الربا د سود نه ان کنتم مؤمنین که چېرته تاسو مؤمنان یئ.
فإن لم تفعلوا کچرته تاسو دا کار ونه کړ فأذنوا بحرب من الله فأذنوا تیار شئ تاسو فأذنوا خبر شئ تاسو بحرب په جنگ باندې من الله د الله نه او رسول او د رسول الله وان تبتم کچرته کې تاسو توبه وباسئ فلکم تاسو لپاره رؤوس اموالکم سرنا د مالونو تاسو دي راس مال تاسو لپاره لا تظلمون نبت نه تاسو ظلم کوي ولا تظلمون نو تاسو باندې ظلم کولای شي په دې آیاتونو کې د سود الله ډېر لوی قباحت ذکر فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأذنوا تاسو خبردار شئ په جنگ د الله او بحرب نکره راوړله چې دا سود دی کاو نه د الله او د الله د رسول د طرف نه لوی جنگ ته تیار شو رسول علیه الصلاة والسلام چې کله معراج ته وخوت نو په معراج کې داسې خلک ولو چې د هغې خېټې دومره غټې وې لکه غټ غټ کورونه او د هغو په دې خېټه کې ماران به ورننوتل او راوتل رسول علیه السلام د جبرائیل علیه السلام نه تپوس کوي چې دا څوک دي رسول علیه السلام جبرائیل علیه السلام دا کسان دي آکل الربا چې دوی سود خوري لہذا دا هغه خلک دی چې دوی سود خوري دا سود خواره دي وإن كان کچرته هغه سړی ذو عسرة خاوند تنګدستۍ فنظرة إلى ميسرها نو مهلت ورکړه فنظرة د هغه لپاره مهلت دی إلى ميسرها د مالدارۍ پورې وان تصدقوا صدقه کول ستاسو خیر لکم ورد ستاسو لپاره ان کنتم تعلمون کچرته تاسو تعلمون تاسو پوهیږئ یو سړی دی تنګدست دی ستا پې روپۍ دي نو هغه له مهلت ورکړه الی میسره د مالدارۍ پورې معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ باندې په زمانه د رسول الله سلام کې په میوو کې چې کجوري چې هغه اخیستې په دې باندې قرض راغلی او قرض په ډېر زیات شو نبی علیه السلام صحابه ته ویل تصدقوا علیه تاسو په دې باندې صدقه وکړئ خلکو په هغه باندې صدقه وکړه دغه صدقه د هغه دین پې پوره نه شو قرض یې پوره نه شو نو ویلو نبی علیه السلام لغرماء قرضدارو ته لغرماء خذوا واخلئ ما وجدتم چې څه ورسره ومومئ هغه ته واخلئ وليس لكم الا ذلك او ستاسو لپاره دغه دي لہذا چې قرضدار و چې اکثر مومئ هغه ته واخلئ او نشته ستاسو لپاره مګر دغه دي د دې آیات د دې حدیث څه معلومه شو د دې نه دا معلومه شو چې یو سړی دی په هغه باندې قرض دی د کسانو په قرض نو دا قرضدار به ورځي د هغه کې کم سامان څه شی ور بیا مونږ ته هغه به ترې واخلي نور ترې څه شی اخلي او دا به د هغه نه چې اخلي نو په خپل منځ کې برابر تقسیموي ځکه چې رسول علیه السلام قرض شو خذوا واخلئ ما وجدتم هغه چې تاسو کوم شی موندلی و هغه ترې واخلئ او هغه به په خپل منځ کې ټول برابر تقسیموي دا